خیرخواهان د دې معاشرې د علماء کرام له پکار دی چې دا جوړ شي. د دې معاشرې خیرخواهي د علماء کرام ولټوي چې هر عالم خیرخواه وګرځي. نن سبا زمونږ معاشره ولې نه جوړېږي؟ د هغې وجه دا ده چې کم سبق او کم درس د پیغمبر د منبر نه او د دې محراب نه کم درسونه د معاشرې ته ورکولی کېږي، نو هغه درسونو کې خلاص نشته اصل کې. په دې وجه باندې نن څوک اصلاح نه علي. لکه ستاسو خیالي د 2-3 ورځې په دې میډیا باندې یو خبر چلیږي چې یو عالم دی چې ډاکټر ذاکر نایک سیک پاکستان ته روان دی، او کراچۍ کې او په لاهور کې او په اسلام آباد کې باغه د اسلام او د دین خبره به کوي، قرآن او په اسلام او په توحید باندې به خبره کوي. دا خبر راغی، دا خبر چې راغی نو ډېر خلک خوشحاله دي چې ښه لوی عالم دی او د هغه په لاسو باندې په زرګونو خلک مسلمانان شوي دي. حقیقت دا دی دا داسې یو شخصیت دی چې د هغه په درسونو کې په زرګونو خلک ایمان راوړي. خو بل طرف ته بدقسمتي دار زمنګ په دې معاشره کې فرقواریت ډېر زیات دی، مسلک پرستی په ډېره زیاته ده، او دا انتشار دی چې یو عالم د یو د پاسه د کوپر فتوا، بل د بل د پاسه د کوپر فتوا، بل د بل د پاسه گمراهی فتوا. دې فتوا موږ دې حد ته ورسولو چې په هغه صاحب باندې فتوا لګېدله چې دا خو ګمراه دی. ګوره دا خو پینډ کوټ اغوندي، د ده خو عقیده غلطه ده، د ده خو ایمان نشته دی، او دا خو ګوره په یورپ کې اوسېږي، د ده لباس د اسلام مطابق نه دی، وضع قطع د اسلام مطابق نه ده، لهذا لرې پاکستان ته نه راځي. او مطالبې شروع شوي دي، تحریکونه شروع شوي دا پاکستان ته رانشي. ولې؟ دا ځکه دا په بله فرقه کې دی، دا بل مولي صاحب په بله فرقه کې دی. دې فرقواریت دې حد ته خلک ورسو، د دین نه خلک توري کړل. دا ولې موږ له هلکان نه راځي سبق له؟ دا ولې د عام خلک موږ ته درس ته نه کیني؟ ځکه چې موږ ورته د مینې محبت سبق نه دی ویلی. موږ ولې د یو بل عالم نه یېرېږو؟ څوک چې په کم مسلک کې هم دی قدر ورله ورکوي، څوک به حنفي وي، څوک به شافعي وي، څوک به اهل حدیثي، څوک به دیوبندي، څوک به بریلي. هر یو سړی چې دی بس د هغه قدر وکړه، خپل نظریې د ځان سره وساتي او د مینې محبت درس دې عام کړي.